الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم أما بعد बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना دا بټول وایي ښا پرېدم امنن بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान पंजोस काल उशु چې ستړی شم دا الله عظیم فضل او مهرباني ده چې په هیڅ حق وینا میں صرفه نه ده کړې یو شی پاتیو به یو حدیث باندې عمل چاغا افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر جابر بادشاہ ته یو حق خبره کول دا لوی جهاد دی هغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سے په وخت کې پورا کړی دی زما عزیزانو نن 14 اگست ہے او 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده
55 کاله وشو. اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک څه مهرباني کړې وه. الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک د انګريز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو. آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو. آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو. آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو. آغاز د آزادۍ د انګريزانو د ورکولو د دیوبند نشوي. بیا په پیښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پپلزئی مفتی عبدالقیوم دی کړه. د انګريز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګريزان چتله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خپکیږئ ما ستاسو ارسه زمونږ بسرو چشم دي. څنګه چې تاسو ګډیږئ داسې به مونږ هم ګډي. څنګه چې ستاسو ښځې میمانې به دلته ګډې دي په کلبونو کې داسې به زمونږ ښځې هم ګډېږي. کوم رامتوبونه چې تاسو په دې 200 کاله کې دلته کړي دي ټول رامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بیګاله به کېږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ. نن بیګاله به کېږي. چا اوږدي اوږدي پوکڼۍ جوړې کړي دي. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د ابل ورځ راسي دا کوي. دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابل ورځ ولیدا اوس چې د دې کلونه کمالکان پرونه را سره روان دي او نن را روانو نن بیګاله به تشریف پیښور ته وروړي. نو اغیم ځان سره په ډیټسنو کې دمان کې نولې دي او مغه چل ورته لکانم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي. ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي. دا دمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه. واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. 2 کاره وکئ. د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ. ښځې کنټرول کئ. ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسمانی به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي. تباه به شئ. جاړئ به. هغه عمري زندگی چې کومه ده اب هم تباه شي.
نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا دا کول پکارو چې مونږه د انګريز لعنت نه خلاص کړو او کدا الله د قانون مقابله پکارو څه پکارو نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې ده خدای ته په سجده پروت وې چې یا الله تا د انګريز د لعنتی قانون نه مونږ خلاص نن انګريز قانون ستا په پاکستان کې وګورا په 55 کال کې یو فیصله ستا په ملک کې د الله په قانون نشو تاسو وایي چې د الله قانون موجود دی الله لوی دی کلاډ میکاله لویو نه لاډ میکاله زمونږ د مور میړو کا د لاډ میکاله جوړ کړي قانون نن ستا په ملک کې په فیصله کیږي او په درويشت کاله کې محمد رسول الله جوړ کړي قانون د خاور لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د خار خلک مولا یو سلور ملوانه مون کور کې راغلي دي دا خاریان وای بجلیګر مولا ساڑھے پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نہیں مارنا توڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چي دي خانان نه د خر زامن خان خو به هغه توی په خوا چې لس کسبه په درستخان کې ناستا او لس بپاسې ده نن خان په بازار ته روزي د پردي دکان کاوه چې راغوختي دلم یو پیاله ور کېو داسې بګور او چې په لار رواني کنه داسې بګور هغه ورځ یو ماته وای پلانې دې ته تلو مده چړی مڼی مل تډیرو چړی مڼی ملسا ول چړی مڼی ما لعنت ستا په دې خلاصه چې دا خبره دی وکړه کمالک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای کنه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا مردار چې مړ شي دي ټول مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کیږي او دی مردار شي په دې خلک کې ورته متیازي کوي چینی منی د انګريز قانون چې وای هغه سټوډنټ دی د انګريز یونیورسيټي کې چې وای لا کوي او د قران یونیورسيټي کې چې وای دا چینی منی لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې موږ خلک به اوس بیا راولي چې د قران سټوډنټ ته چڼې مڼې وای کنه وای اوس نه لګیایي غړېږي او ځان لبرش ورکوي چې فلانا خلوسی ته مې جی انچا جی انسته کې میری اتنی ټویټ نہیں ہو جاتی اوس نه تیاری گئی لګیایي 50 کاله کې ستاسو اصلاح نشوه ستاسو تجربه نشوه او ماغه چل دی وای جیتو دی کوتی اوته ان کلوتی وای ټول وای جیتو دی کوتی اوته ان کلوتی
او چې د کوم ځای خراو مل ته ودرېږي نو قبل څه شته هر یو برا پاسي زمارونو زه تاسو لا حق ګټم ویل به کنه به دا پرونم چې جوړ کړی دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران دا سي روان خدایم بنیاد وباسه چرته د سړی ځامن بم شي کنه چرته به سړی هم شي کنه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کې سخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغه کې به بیا جاړئ وای زمکه کلنګ دې زور اور دی زمکه کلنګ دې زور اور دی ځوانان خوند کړي را لېږي تش پالنګونه پرې کړی زمکه کلنګ دې زور اور دی ځوانان خوند کړي را لېږي تش پالنګونه زمکه لګ حل برات وای زمکه لګ حل برات وای چې ستالان دي خلق سره گزاران کوي نا ما درې مړی لیدلې دي درې مړی دو مړی مې 300 کال پس لیدلې دي چې په چهره داسې مسکراهټ او تابل را پاسي او ما تر غاړي وزي یو مړی مې اتل سورځ پس د نوتی په دیره کې لیدلې ده راويستوي او کلی ته وړو ما ورته ډېر څه ویل چې مې وباسي ول نه جی ته غږ مکوا زم لاړم ورپسې چې د قبر ډومبه تخته را لری کړه په خدای قسم په کرسي ناستم دومره لړمان ته راوته او دومره ویختو په او داسې قرار شو چې ما نړ بوټو وته په سیکل را سور شمو بجلیګر ته میزان را ورسو زمون قبرونه با د لړمانو ډیپوي زمون قبرونه با د اور تنور سلور ملوانو باندې کار نه کیږي او بیا دا ملوانی چې دا تاور سره ټول کال سروزګاری او تمړ شي امولا بداوي چې دې خدای وبخي او به وای او سمام په کړي دي چې قران تلاوت کوي خپل مړو پسې بخي او روټي دې د لګانو نه وخوري او پیسې هم تی والی نغدي تاسو خیال راغی تاسو وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چاله بی پاس به الیکشن ته ودرې دی شي کدا د اسلام ملک وې او دا د مسلمان ملک وې دې کې به دا شرط لګېدلې وې چې څوک د قران پاس یې هغه به الیکشن ته ودرې دی شي پکارو کنو پکارو چې چاله قران ورزي چاله حدیث ورزي چپ شو کړکړو چاله قران او حدیث ورزي اب الیکشن ته ودرې نن چا چې د انګريز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب څه دی مطلب دا دی چې انګريز نه اب نشي ودرې دی مسلمان بنشي ودرې دی دستا ملک دی یا